وی یوه ښځه وه جړلې منکره راغله وی سبې جړل ما چې ولې وی چې د بچي نه مې ډېره خفه شو بس دا میندې چې خفه شي زه پلانکي مولي صاحب ته به فریاد وکړم هغې ذهن دی چې دا علما د میندو تابعدار دي زما بچي ته به خو نه وکړي ما ورته چې ولې خفه شولې وی چې بچی مې د بازار نه راغی کور ته نو چې راښکاره شو نو لاس کې غوټې وي زه ورغلم غوټو ته مې لاس کنه یوه توره غوټه وه پکې چې هغې ته مې لاس کړو بچی برن برن شو ما ته چې دې غوټې ته مه لاس کوه ما یې ښه ما ته پته نه وه چې کله کېناست په کټ کې نو ما وی دا دې ستړی و زه لاړم هغې غوټې ته مې لاس کړو ما ته وایي تا ته ما نه دي ویلي چې دې غوټې ته مه لاس کوه ما یې ښه بچیا ته په سول لیږې ما وی ته ستړی چېرته هسې وایي نه په سوچ وامه چې دې غوټې ته مه لاس کوه بس غوټې ته مې لاس نه کړو چې لږ ټیم وشو نو وی چې بچی مې کمرې ته لاړه ښځې ته یې اشاره وکړه وی چې هر سړي خپلې کوډ وړ کي که نه وی چې وی دا اشاره یې ورته وکړه وی بیبي دنده لاړه کمرې چې ما تماشه وکړله نو دواړو کباب خوړل تیلی کې کباب هغې مولي صاحب وی ما هغې مور ته وی چې ته په کبابو پسې جاړې زه به دله کباب راوړم وی هغې مور یوه خبره وکړله وی زما د سترګو نه یې اوښکې روانې کړه ما ته مولي صاحب زه په کبابو نه جاړم زه په خپله بېعزتۍ جاړم د کبابو په سر یې نن زما دومره بېعزتي وکړله ما ته وایي دې ته مه لاس کوه زه په خپلې بېعزتۍ جاړم نن زما بېعزتي وشوله مور او پلار په پیسو نه جاړي ښه مور او پلار وایي بچیا ماله عزت راکه ما مه بېعزته کوه که نه ته د میلمنو په مخ کې ما بېعزته کوې که نه بچیا ته ما ولې بېعزته کوې نو مور او پلار د عزت وږي دي دا د پیسو وږي نه دي ښه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وی کم خدمتگار زوی چې د مور او پلار خدمت کوي او دی د مور او پلار مخ ته د شفقت او د رحمت په نظر وګوري دي خدمت یې کوي ډېر بختور دی هغه بچی چې مور له چاپي کوي او داسې د رحمت او د شفقت په نظر ورته ګوري پلار له خپې مالش کوي او د رحمت او د نظر د شفقت په نظر ورته وګوري نبی علیه السلام وفرمیل د هر نظر په بدله کې الله دله د یو قبول شوي حج اجر ورکوي قبول شوي حج اجر چې پلار مخ ته د شفقت په نظر وګوري نو صحابه کرامو عرض وکړو د الله حبیبه قربان د صحابو نه تپوسونه به بار بار کول مونږ ته به ډېرې فایدې راووتلې نبی علیه السلام ته وفرمیل وی که چېرې یو کس د ورځې سل ځله د پلار مخ ته ګوري ته وایې د یو حج قبول شوي اجر الله د یو نظر په بدله کې ورکوي نو وی که یو تن د ورځې سل ځله د پلار خدمت کوي